ګورئ جي دشمن ته خو په هغه ورځ پیغام میلاو شوی دی چې مودي په تقریرونو کې کولاو وی چې موږ به د پاکستان د دنیا د نقشې نه لر کړو. پاکستان دنیا په نقشه باندې موجود دی، انډیا هم په دنیا په نقشه باندې موجود ده. فرق صرف دومره دی چې نن پاکستان ته پوره په دنیا کې هرکلی والي کېږي. پوره دنیا لیډران چې کوم دي هغه زموږ لیډرانو سره ملاقات خواهش لري. پوره دنیا معیشتونه چې کوم دي هغه غواړي چې پاکستان هغو په معیشت کې یو کردار ادا کړي. نو دا په هغه ورځ باندې جنرال عاصم منیر او شهباز شریف پوره دنیا له دا پیغام ورکړی. پاک فوج خپل بهترین د طاقت مظاهره کړله، بهترین دفاعي صلاحیتونو جدید هغې مظاهره یې کړله. قوم ته زه دا پیغام ورکوم دلته کوم پاکستان کې دنده یو سازشي ټوله چې کوم ده هغه بېنقابه شوې ده، هغو کردار ده. تاسو نن وګورئ اسرائیل هغه شام نه شروع کړې ده، سعودي عرب پورې خپل سازشونو جال خور کړلی. دا عمران خان پی ټی آی فیض حمید د هغه سازشونو حصه وه. هغو دا غوښته چې دا ملک یرغمال شي، دې ملک کې مصنوعي فیصلې وشي، د دې ملک معیشت تباه شي، دا ملک چې کوم دی ډیفالټ شي. دا ملک ډیفالټ لاین باندې ولاړو. د دې لیډرانو په لیډرشپ باندې هغه ډیفالټ لاین پاکستان چې کوم دی واپس راغی. نن پاکستان معیشت چې کوم دی انشاءالله تعالی ډېر زر په دنیا کې به ډېر غټ کردار ادا کوي. تیری جرأت کو سلام. نن څومره چې د پاکستان ایمبیسیز دي تھرو آؤٹ د ورلډ په ټوله دنیا کې نن جشن مناوي او جشن چې مناویږي نو کومه معرکه حق کې چې کومه فتح پاکستان حاصله کړله چې هغه ځان له یو هسټري دی، یو تاریخ دی چې پاکستان یې د کم پچ نه کم پچ ته بیل دی. ټول قوم هم خپل فورسز په شا ولاړ دی، ټول قوم هم د هغې اظهار کوي چې کم بهادرۍ د جرأت اظهار زمونږ فورسز کړلی. موږ د الله تعالی مشکوري چې د خپل نه صدګونه غټ فورس ته شکست ورکول دا د خواب لیدلو د الله تعالی موږ سره خصوصي دی، موږ سره امداد او موږ سلوټ پیش کوو خپل فورسز ته د هغې سره شانه مشانه ولاړ. دا زمونږ چې نن کوم پروګرام و دا تاسو ته پته ده چې یو کال مخکې زمونږ پاکستان فوج دشمن له هغه شکست ورکړی چې هغه ټولې دنیا تسلیم کړی دی. او بیا نن سبا تاسو ته پته ده چې عالمي دنیا کې نن سبا چې څومره دغه دی نو ټرمپ د ټول دنیا نن سبا هغه خپل باچا دغه کوي. نو هغه نن سبا زمونږ د آرمي چیف او زمونږ د وزیر اعظم صاحب بار بار تعارف هغه کوي او حقیقت ته چې دا تعارف دی چې مثال په طور نن سبا زمونږ د فوج او د پاکستان د مسلم لیگ د ټیم په وجه باندې بار نه قوتونه راځي. هغو په اسلام آباد کې د دوه ملکونو چې هغه سوپر طاقت دی د هغو په منځ کې هغه مذاکرات کوي او روغې کوي او هغه اور چې دی هغه ختموي. ټوله دنیا راله اسلام آباد ته او په اسلام آباد کې هغه مذاکرات سٹارټ کړه. نن که زه نه ویم ټولې دنیا وي چې ټرمپ چې پاسي نو هغه زموږ د وزیر اعظم او زموږ د آرمي چیف تعارف کوي او ټولې دنیا کوي بغیر د اسرائیل نه چې اسرائیل زموږ دغه دي او انډیا اسرائیل ته غټ تکلیف دی. موږ به خپل خوشحالیانه هر وخت کوو او پاکستان چې دا د خاوره ده موږ په خپل خاوره باندې خوشحاليږو.